رنگی سیری سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله مولانا العظيم. طول حاضرین درود شریف وائے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. محترم سامعین کرام، مختلف مسائل تاسو ته مختلف جمعو کې بیان شو. نن درته د نصیحت د پاره او د شوق د پاره یو څو واقعات بیانېږي. قرآن پاک سرنګ چې د مسائلو کتاب دی، نو دغه رنګ الله رب العزت په دې کې مثالونه او واقعات هم بیان کړي دي. احادیثو کې چې سرنګ مسائل بیان شوي دي، نو دا شان واقعات او مثالونه هم پکې بیان شوي دي. الله قرآن پاک کې د مثالونو حکمت بیانوي. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. مثالونه موږ کله د فکر د پاره بیانو چې خلک سوچ او فکر وکړي. لکه الله د بوتانو مثال بیان کړی دی. الله د هغه انسان مثال بیان کړی دی چې کوم انسان صدقه وکړي او د هغې نه پس بعده نه کوي. او دا شان الله د دنیا مثالونه بیان کړي، د آخرت مثال بیان کړي، د فرمان بردار د نافرمانه مثال بیان کړي. نو دې طریقو سره احادیثو کې مثالونه راغلي او د نبی اسلام د زمانې نه والا تر اوسه پورې مختلفو قومونو کې مختلفو اولیاء سره مختلفو خلکو سره مختلف کارونه را پیښ شوي. نو دی حواله سره د یو څو مثالونه یا یو څو واقعات بیانو. زمونږ د کراچۍ یو ستر عالم دی د پاکستان او بلکې د پوره دنیا په لحاظ سره حضرت مولانا تقی عثمانی رحمت الله علیه مد ذله العالی او دامت برکاتهم العالیه. مفتی تقی صاحب رحمت الله مفتی تقی صاحب دامت برکاتهم العالیه په خپلو کتابونو کې لیکلي چې زه افریقې ته لاړم یو ځل. نو په افریقا کې مختلفو ځایونو ته لاړم. نو کیپ ټاون هلته یو علاقه ده، ما د ریل سفر وکړو. نو یو ځای کې موږ یو غریزه علاقه وه، لږ ساعت دپاره هغه ریل ګاډی ودرېدو او موږ د مونځ دپاره لاندې کوشو. نو هغه علاقه ډېره خوبصورت او ډېره ښایسته وه او مزیدار ښکلي ښکلي بوټي وو. وی یو بوټی مې ولیدلو، د هغې پاڼې ډېرې مزیدارې وې او ډېرې ښایسته او ښکلې وې. نو زه د هغې دغه پاڼو نه ډېر زیات متاثره شو. او عموما چې د کوم ګل نه، د ګلاب نه یا د بوټي نه یا د پاڼو نه انسان متاثره شي، نو یو پاڼې ترې راشوکوي چې ډېره مزیداره د ځان سره ږدي. نو ما سره نور ملګري مو، نو ما هغه بوټي له ګوتې ور وړی او یو پاڼه مې ترې راشوکوله.
را ماتوله مې. نو ما سره چې د هغه کیپټون کم علاقې کسانو نو هغه سړي زر چغه کړې او ما ته ویل چې احتیاط کوه مه کوه. زه ډېر سخت ویرېدم چې آخرت څه چلو شو. نو ما ورته ویل چې دا پاڼه ډېره مزېداره وه نو زما زړه وغوښته چې یو پاڼه ترې راوشو کوم را کټې کړم. وایي دا پاڼې او دا بوټی زهریله بوټی دی. دې له چې انسان لاس وروړي نو د هغه بدن کې داسې دردونه شروع شي لکه انسان چې مار یا لړم ټک ورکي. وایي داسې لمبې په دې بدن کې دردونه به وي. دومره خطرناک بوټی. نو زه ډېر حیران هم شوم او ډېر پریشان هم شوم چې دا خو ډېر ښایسته بوټی دی او عموما چې ښایسته څیز انسان وویني نو هغه له لاس وروړي. نو چې دا دومره زهریله بوټی دی نو په دې سره خو چې کوم دی خلکو ته به ډېر زیات تکلیف سره مخامخ شي. زما غوندې یو انجان انسان به دا بوټی راشو کوي او بس به خرابېږي او تکلیف سره به مخامخ کېږي. وایي بیا ما ته دغه کیپټون د افریقې هغه کس د دې نه یو بله عجیبه خبره وکړه چې دا بوټی خو ډېر زیات عجیبه دی او ډېر زیات زهریله دی او نقصانی دی، خو الله رب العزت د دې بوټي سره لاندې بل یو بوټی پیدا کړی وي چې هغه د دې علاج دی. نو چې د کوم انسان د دې بوټي نه لاس ولګي او بیا واپس دغه بل بوټي نه لاس ولګي نو هغه زهریله ماده په بدن کې واپس ختم شي. نو الله رب العزت په دنیا کې عجیبه عجیبه سیزونه پیدا کړي. دا نقصانی سیزونه هم بعض وخت د دې نه اعلی اعلی دوایانې جوړېږي، خو هر یو سیز خو د لاس ورړلو نه یي که وایي که چاړه د سرو زرو شي نو د خېټې د منډلو نه ده. نو بهرحال بیا ما ویل چې یا الله تا هر ضروري سیز سره بیا مفید شی پیدا کړی، که یو طرف ته بیماری پیدا کړی بل طرف ته علاج پیدا کړی. وایي د دې نه ماته یو اندازه وشوه چې ګوره انسان د دې زهریله بوټي مثال دا دی لکه انسان نه ګناهونه کېږي، د ده دا بدن په ګناهونو سره زهر آلود شي، د زهرو نه ډک شي. قسم دې که د دې ګناهونو اثرات ښکاره کېدی د انسان په بدن باندې یا په دې عالم کې نو د بدبو د وجې نه به دا ټول انسانان مړه شوي وي. د هرې ګناه دومره مردار بوی وي، خو الله رب العزت په دې باندې پردې اچولي دي. نو انسان بدن په ګناهونو سره لت پت شي نو د دې دپاره هم الله رب العزت یو تریاق را لېږلی دی او انټي وایرس یې را لېږلی. دا وایرس تا بدن ته لاړ او هغه انټي وایرس چې کوم دی هغه توبه ده. نو څرنګه چې زهریله بوټی انسان وچیچي بیا د بل بوټي سره ټیکېږي، دغه رنګ چې د انسان نه ګناه وشي او دا توبه وباسي الله رب العزت یې واپس صفا کړي. څومره رحیم او کریم رب. که قاعده او اصول دا وی چې کومه ګناه دې وکړه د هغې به خامخا سزا خوري، څومره به سخته وه. الله رب العزت وی تاسو کې خو اکثر ګناهګاران دي ویعفو عن کثیر، ډېرو خلکو ته خو زه هسې معافي کومه یا ډېر ګناهونه خو درته هسې کې معاف کما. مثلا تا توبه ویستیم نه معاف شي او دس دې وکړلو، مونځ دې وکړو، ذکر دې وکړو، په هغې سره هم ډېر ګناهونه معاف شي. ویعفو عن کثیر، ډېر ګناهونه خو زه هم داسې معاف کوم چا سره دې ښېګړه وکړه د هغې د وجې نه. نو بهرحال عزتمندو توبه یو لوی عمل دی او یو بهترین عمل دی، په دې سره انسان پاکېږي. عجیبه عجیبه واقعات علماء لیکلي. شیخ الاسلام حضرت علامہ ظفر احمد عثمانی رحمت الله علیه د دیوبند یو نامتو عالم تیر شوی دی او په عربی ژبه کې د یو بهترین کتاب لیکلی چې عرب هم هغه ګوري او ډېر ته متاثر دي، اعلاء السنن. دا د احادیثو کتاب دی او په عربی کې چاپ شوی دی، عربو ملکونو نم چاپ کیږي. الحمدلله زمونږ د دیوبند د عالمانو چې کوم عربي شروحات دي هغه ټول عرب خلک ګوري او نورو ژبو کې انګریزي وغیره کې د ډېرو کتابونو ترجمې شوي. موږ پاکستان کې د علماو قدر ډېر نه کوو، زمونږ د عالمانو بار ډېر زیات قدر دی. بارو ته خلکو د سونی جامې کپړې او کوټونه او عباګانې او هارونه اچوي د پاکستان علماو ته او په ټوله دنیا کې دوی کار کوي.
نو علامہ ظفر احمد عثمانی رحمت الله علیه یو بهترین عالم تیر شوی او دا اوس د 1300 صدی کې تیر شوی نږدې زمانہ کې موږ خپل هم د 1300 صدی می او د دې صدی موږ دوانه صدی خورو 1900 صدی اکثر کسانو قتل دا او دا 2000 صدی کې نو موږ د 200 اولادی دی وجنه د دې دور دا خلک ډیر زیات او خياران او چالاکان دي ځکه دوی دوانه صدی قتل دي اگر اوسته دور هم قتل او دا په دې سپینګیرو باندې او په دې ساده خلکو باندې باندې دوکه کی بعضی کسانی الکانی ورانه کوي ما زما پلار ساده ګل دی داغه د زړه زور ختم شوی غریب زور ته ویلې نشي کینهغه پار سب کوي دی وجنه هغه وی زی اوزل عربستان ته تلو حج عمره د پاره وتلو وی د مدینی سفر ته شکل لاړم نو الته موږ روټي خوړله هوټل کې یا کمره کې نو چې کوم اضافي سيزونه هغه موږ بیا بار لړ کړه اډو کې پاتې وړي وړي روټي پراتی د سیټ تم د کمرې نه بعد صفازي کې هغه الته گزار کړ او کېم هوستل وی لک سات پس چې زبار راو ته یو وړو کې ماشوم می ولیدلو هغه دسترخوان نه چې موږ سره لړ کړیو او گزار کړیو هغه د ناس تو هغه خوړه عربستان کې عزتمند اوس د دومره عيش عشرت او د بنگلې رالي دلته غریبي وا او دلته خپل سره کار وندم نه کېدله بدغه کجوري او دغه وبال ددي وبم ډيري نشته زمزم د وبدي نوري وبم ډيري نشته ترخي وبدي کمزوري وبدي نو ډیره غریبي وا نو هغه ماشوم باندې زما زړه ډیر زیات خوښ شو او خپه شو هغه ماشوم ما دنه کمرې ته را دنه کو څه د خوراک سامان مې ورک وې به مې ته پوسو کو بچی چې ته دا سيزونه ولې خوري دا پریوتی سيزونه ولې خوري وې ما ته چې زه یتیمه ما زما پلان نشته او زما مور غریبه ده مو خو عام خوراکونه کو خدا سي ترسکون خوراکونه مصالحدار خوراکونه مونږ ته میسر نه دي نو تاسو دا مصالحدار سيزونه او دا خواږه سيزونه لړ کړو نو زادي پورې خلو والا نو سنس د خلی خوندم برابر شو نو زړه ډیر زیات خپه شو وې مور دې بچی چې ته یتیمې نو زبر تاسو سره هندستان ته بوزم اول ته زه تعالی خسته کپڑے وکم اول ته تخکولي سيزونه تعالی درکم د خوراک ال ډیر اعلی سيزونه دي وې ما ته چې ښا وې ما ته چې الته چانې شته چانې دا غړي رفخه چانې دی هغه ته چولو تا چولې شته الته چولې وې ما ته چې چولې خپل ډیر زیات دي خپل کېږي الته وې ما ته چې ښا هندستان کې چولې مشته هغه ته دا سيزونه نه کی وې ما ته چولې کېلې امرود سیوان ټماټر پیاز دا ټول سيزونه دي الته اول ته غټ کالجونه دي غټي مدرسې دي وې ما ته چې ښا ډیر زیات متاثر شو وې ما ته چې زمې مور نه تاسو کوم که مور می پریدي تاسو راځم وې لک سات پس کم دغه ماشوم واپس رااله وې ما ته چې مال مور اجازه را کو مخلاص انځلي وزاني صفا کړ امور نورم خوشاله و چې زه یو کسب به کم شي او څوک به تربیته کې او تعلیم حاصل کوي مور ته چې تعلیم حاصل کو چې غټ شي واپس به راولېګم او چې تعلیم وکړي وې هماشوم ډیر زیات خوشاله وې داغه هغه خوشحالي داغه په اننګو او غسترګو کې ښکارا کېدا چې زه بهر ملک ته روانې ما اوس خلک سعودي عرب ته چې خوشحالي الته غریبي وا هغه هندستان ته خوشاله ده دا زمونږ د عالم د هندستان دی وې ډیر خوشاله شو ماشومان ته ویل زه هندستان ته روانې ما زه به سکول وې ما زه به کپڑے اچوم الته سپلای ملاويږي او الته سیوان ملاويږي الته کیلی ملاويږي الته چولی ملاويږي کلول کرخي ملاويږي وې ډیر زیات خوشاله وې ما ورته چې بچیا زه سلام کوم د نبی اسلام دروازه او شکل مون عمره ختمو نو بس زه تازان سره بوزم ویل ټیک د وزتا سره دلته مدي جمعات کې نو وې شکل د جمعات د موږ راوته ما سلام وکړو دروازه مبارکي نو چې کله په گیټ باندې راوته نو سره ډیر ټوپونه وال خوشاله و چې څنګه په گیټ باندې راوته نو ما ته وې چې کاکا یو تاسو کوم ما ته شوایا بچا ما ته ډېر خوشاله وې دا شي نه ما نه دی لیدلی چرته ما ته بخبل ملاوي وې چې د روزي نه راوته وې تا نه یو تاسو کوم وې مال وای بچا سوي وې ما ته وې چې دا روزه په هندستان کې د نبی رسول الله روزه اغل کدا چرته ځي وې دا روزه د محمد رسول الله دا جالي او دا محراب او دا مزار شریف به التي وې ما ته چې بچا دا خپلته نشته د دې لپاره هم د غزینه راغلی د دې په ولوله کې او د دې په جوش او په محبت کې
وای ما داسې د ګوتې نه نیولې و ماشوم خلک د ګوتې نه نیسي ګوته ورکړي پلار یا مشر و یکدم یې لاس له جټکه ورکړه او ما نه لاس وجدا چې زمره زه بیا په هندوستان کې څه کومه چې هلته دا نشته داسې ماشومان وای ما ته وایي چې زما ما ورته ویل چې هلته کلول دي هلته چولي دي هلته کرخې دي هلته سیوان دي هلته کیلي دي هلته جامې دي وایي چې دا پکې نه نو زما یو شی هم نه دی پکار داسې ماشومان وایي ما ته ماشوم وایي چې کله زه وږی شم تا ته پته ده وایي چې زه کله وږی شم او زه دې جومات ته راشم او د نبي علیه السلام روضې ته وګورم زما لوږې ختمه شي وایي زه چې کله ډېر تږی شم نو زه راشم د نبي علیه السلام دې روضې ته رادننه شم چې یو چکر دلته ولګوم زما ټوله تنده ختمه شي نو زه به په هغه لوږه تنده ختمولو باندې څه کوم زما دلته لوږه م ختمېږي تنده مې م ختمېږي خو چې د نبي علیه السلام روضه په کوم ملک کې نشته زه هغه ملک ته نه ځم دا زه نه پرېږدم نن به یو کس داسې وکړي بار ملکونو کې امریکا کې د خلک پراته دي ناجایزه نه دي بس یو مینه محبت هم یو څیز دی که نو داسې د علماو د خلکو د ماشومانو به د نبي علیه السلام روضې سره مینه وه او محبت به اوسه د نبي علیه السلام روضه کې یو ځل یو کس ودو او هغه ډېره ګیله وکړله ډېر ساعت نه جومات کې ناست و چا وله سره روټۍ ورنکړه پخوا خو غریبه غریبي وه نو چې جومات کې به څوک پاتې نو چې خلک ویل مسافر دی نو خلکو به وله ورکول څه دله چا څه ورنکړو نو ګیله یې وکړه چې ګیله یې وکړه اوده شو نو په خوب کې نبي علیه الصلاة والسلام ولیدل نبي علیه السلام ورته ویل ګوره زمونږ کلي ته م راځي او بیا زمونږ نه ګیلې م کې دومره لرې نه زمونږ کلي ته راغلی او زما د کلي د باشندګانو نه اوس ګیلې کې چې یو خطره روټۍ را باندې ونه خوړه یو روټۍ دپاره ورته اوس موږ نه ګیلې کې وی خوب کې مې د نبی علیه السلام نه معافي وغوښته چې یا رسول الله بعض چیز بې اختیاري انسان وږی شي په زړه کې ګیله راځي د پلار نه م راځي د مور نه م راځي د هر چا نه راځي بې اختیاره چیز دی دا وایي ما ته وایي چې ما ته معافي وکړو زه به آینده ستا د کلي ګیلې چاته نه کوم او زه به همداسې د لوږې نه مړ شم خو چاته به ګیلې نه کوم وایي ما ته وایي چې نه اوس دې ګیله کړې ده یو غټ شکور او صحابه حضرت عمر یا ابوبکر صدیق رضی الله عنه وایي چې ورکه دې وږي له دا ټول شکور ورکه هغه بزرګ وایي چې زه راپاڅېدم وایي قسم په الله باندې زما په غېږ کې پوره شکور پروت داسې عجیبه خبره د نبی علیه السلام د مینې او د محبت عجیبه عجیبه واقعات دي او داسې عجیبه عجیبه واقعات شته چې بنده په حیرانېږي نو دې حوالې سره ما درته نن تاسو ته یو څو واقعات بیانوم چې مسائل ډېر بیان شوي چې لږ شان د اختر خوشحالي ده او لږ واقعات مزه کوي انسان موږ اکثر په فیسبوک باندې مسائل بیانو نو د بعضې هلکان پکې وایي چې څه واقعه هم پکې بیان کا نو د مسایلو فایده ډېره زیاته وي واقعه بظاهر خوند کوي خدا دې د مسلې فایده ډېره زیاته وي تا ته فرض معلوم شي واجب مستحب سنت وغیره داسې نو ستا زندګي په هغې ډېره جوړېږي خو واقعات هم په انسان کې د انسان په زندګۍ کې تبدیلي راولي او انسان ته ځان ښکاره شي چې زه څومره یم او پخواني خلک څومره او عجیبه خلک موږ او تاسو چې دا څومره کارونه کوو عزتمندو که ښه دي که بد دي د دې ټولو اثر او دا داسې نه دي چې کوم عمل موږ وکړو بس هغه ضایع شي د هر نیک عمل ښه اثر او د هر بد عمل بد اثر خو کله اثر ستا په بدن کې راوځي کله ستا په بچي کې راوځي او کله په خاوند کې راوځي او کله پردي سړي باندې ستا د وجې نه تکلیف راشي جګړې فسادات په زمانه کې ډېر شوي دي عزتمندو په وړو وړو خبرو جګړې کوي یو ډاکټر یو واقعه لیکلې ده هغه یو ښځه او یو خاوند په هغې کې ډېر زیات اختلاف او دا اختلاف داسې دی چې دې سره د انسان نفرت را پیدا کېږي نفرت سره بیا په انسان کې د دشمنۍ ماده را پیدا کېږي او دشمنی چې کله انسان کې را پیدا شي نو بیا دا انسان د بل مرګ کوي او د بل وهلو کې دله خوند ورځي بیا او د بل هلاکېدل دله مزه ورکوي نو دې وجې نه اختلاف چا سره مه کوئ دا په ورو ورو ډېرېږي او آخره کې په مرګ باندې تمام شي انسان دی کمزوری په ځان نه پوهېږي تاسو ګورئ بعض وخت انسان دومره غوسه شي په ځان چکو لګوي حالانکې د ځان څوک هم دشمن دی
روزانه سر کې ګمنځي وي اخته جوړي ځان لا او یو ځی باندې د یو ځی خیال ساتي او په دغه ورځ باندې دومره غوسه شو په ځاني چکونه ولګو دیوال لسر وي دغه وي دا شالکانی تمانچه راولي ځان ولي غوسه ډیره بدترین سیز دی او دا د جهنم د اور نه دا یو قسم له پیدا شوی دا نو دی کې ډیر زیات دی وجه نبی رسول الله چې کله غوسه شي نو دا په اور دی دا په اوبو باندې وجنی بعضو روایتو کې راغلی نو دی وجه چې کله انسان غوسه شي فورا وبس کل پکار دی او یا دا شان چې کوم دی پزمکه سملاستل پکار دی چې ولاړی کینا او کناس دی نو سملا پزمکه دی زمکه کې اثر دی دا انسان کی یخواله پیدا کوي یخواله نو دیو جن عزتمند بیا سملی یا هغه مجلس پرې دی هغه ځای پرې دی نو د خځې خاون جګړه او هغه خځې اخره کې داسې چلو کو چې د خاون دی یو بیمارو او ځان له سدوي بوتل راوړو سیرپ دی خځې داسې چلو او کو چې دی بوتل کې ورته زار واچو چې دا زار ورته واچوم دوی به خوري نو په ما باندې با د مرګ الزام امرانش نو بوتل کې ورته زار واچول او دا سړی رشته په خپل باندې ډاکټرو په خپل ډاکټر نو دوی چې وکتل چې کله دوی خوړل نو هغه کې د بوی شال او سمیل محسوس شو ځکه هزارو سره دغه غذایقه بدل شو نو دا ډاکټر ډیر غوسه شو دا دوی راواغسته میډیکل سٹور ته واپس ویوړل او هغه دویانو والا ته وی چې ګوره دا ستا دوی ایکسپایر شوی دا او خراب شوی دا تمامه خراب دوی خرڅ کړي و هغه ایکسپایری ډیټ وکړو چې دوی خو بالکل ټیک ټاک ده نو بعض وخت ډیره بهادریم نه دی کول پکار نه دي جنرال والام ډیر غوسه شو دا غوسه د سیسیز دی چې انسان په ځان نه پوي هغه ویل چې دا خو ټیک ټاک دوی ده او اسی ځان ته ډاکټر وي پس نه پويږي او دا خراب شوی دا اوس به دل درکړه سار او په یو غنټه کې ایکسپایر شو ډیټ پېشتا ایکسپایری ډیټ کې لا کال 2 کال شتا څنګه خراب شو هغه ویل دي سملته وګوره زه خو ډاکټر يم د دې دوی هغه بوی ز پیژنم دا هغه شان بوی نه کوي چې کوم اصلي دوی کوي نو دی میډیکل سٹور والا ته وی ګور ستا په مخ کې وې عزت یو ګډس کوم ګور چې صحیح ده کنه بس هغه دوی نه هغه یو ګډ اوس کلو پاک قضیه باندې ټک چې مرش دا بد اخلاقی او جګړې دومره خطرناک شي چې د دې نتیجه خامخا یو ځکه روزي نو عزتمند به باندې کیسم جوړي ځکه دوی کې چې به خبر شو الکه دا کس ولی مر شو چې د دوی هغه شو میډیکل ټیسټ شو وې دي کې خو زهر دي نو کپنی والا پورې خبر لاړه غل رو زهر من څنګه چولې شو دا زهر خو نشته دی نور ټولي بوتلې چک کا نو دی طریقې سره عزتمند ګوره د جګړې اثر کم ذکر وته چاته نقصان ورسې یو مظلوم انسان او بی ګناه انسان قتل شو د خزي خاوند د جګړو نه او قتل څومره عظیمه ګناه ده نو دی وجه نه عزتمندو په کورونو کې د جګړې فسادات او د دې شذون نزان ساتي کتابونو کې د یو خيار معشوم واقعا لیکلی دا وې د عالمگیر بادشاہ په زمانه کې یو نواب مړ شو نو چې نواب مړ شو په خلکو کې اختلاف شو چې آیا څوک نواب جوړ نو بعضی عزیزانو رشتہ دارانو دا ویل چې د نواب دا زوی دی دا به موږ نواب او مشر به او څه خلکو اعتراض کو چې نه دا موږ مشر نه جوړو او دا زمنګ نه دی خوښ خبره کېدله ان تر دې رااله چې عالمگیر بادشاہ ته خبره ورسېدله چې دی علاقه کې اختلاف دی چې نائب څوک کی او قائم مقام اوس د دې نواب څوک جوړ شي په خوا نوابان او گورنران نو هغه عزیزان ورته ویل چې معشومه ته موږ سره لاړ شه په خوا نه دا ترتیب دی چې کوم کس وفات شي نو د هغه خاندان یا د هغې کس بیا په سرکاري عہده باندې لګي او هغه له ډېره ترجیح ورکوي نو هوښیارتوب هم ښه څیز دی عزتمندو کله ناکله یو انسان کې هوښیارتوب پروت وي او د وخت مطابق او د موقع مطابق خبره وکړي نو د ډېره زندګي پې جوړ شي دا ژبه هم قلا ده هم بلا ده بعض اوقات په داسې انسان خوږه خبره وکړي چې هغه ټول ماحول په هغې باندې خوږ شي
او بعض وخت انسان داسې ترخه او بدرنګه خبرو کې او بدمزه خبرو کې خلک وي سمندر یې ترخ کو دومره بیکاره خبرو کې نو دی معشوم ته داخله کوي چې ګوره تو خيار تو پیدا کا کدا سوال د نو کې دا جواب ورکا کدا سوالو کې دا جواب ورکا کدا سوالو کې دا جواب ورکا ډیر زیات سوالات جوابات ورته زده کړ هغه معشوم ویلی شي خبره خو تاسو ټیک ده دا ټول سوالونه به زده کما خو سوال پکې دا دی کاغذ دین علاوه سوالو کړو به بزکو دا سوالونه هم ټول زده کو خو دا پکې سوال دی که بل سوال یو کو نو هغه سوال سره بسکو دا سوال یا نشان دی او ټول دل دا خبره هم شته نو بهرحال دا علمگیر بادشاہ مخه تلاړي او هغه ورته دا حالات مخه تکي اوسته چې پلاني علاقې حالات خراب دي نواب صاحب مرشوي دی موږ وایو چې دا دغه قائم مقام شي او څخه لګي اعتراض هم کوي نو هغه ول دا شکار وکړو د دې معشوم به امتحان والو په خوا به امتحانات اغسته ډایرک په ډایرک به صحیح ذهن امتحان اغستو په خوا دا پرچی او دا تعلیمونه او دا قصې نه وي دو خيارتو به امتحان اغسته آسان عدالتونو او آسان کارونو ویل ټیک دا هغه معشوم مخه ترا واستو نو د علمگیر بادشاہ د چالو کو چې دا الکه د لاسونو نه ونی ولو مخامخ یو طالب او هغه طالب کې په غاړه باندې علمگیر بادشاہ نه سخپې پکې وبو کې والي راوالي نو چې معشوم سره څنګه لاس ملاو کو ویل د امتحان له داسې اوچت کو او وبو ته ویشتو نو چې وبو ته ویشتو داسې لاسونو نه ولې غوپې ولا ورکولي نو بس به ته تاسو کړو ویل الکه ډوب دې کم په دې وبو کې دې ډوب کوم نو دوه تو خندلې جواب ورنکو به خند علمگیر بادشاہ حیران شو نه د او کړو نه وکړو نو بادشاہ ته تاسو کې چې الکه ته عجیبه کسي نه او کې او نه کې مونږ خو ستاسو امتحان لو اوس دې کې دا امتحان دی علمگیر بادشاہ خپل ځین کې سوچ کړي چې مثلا کدا وي ډوب مې کنو قمقل زړې دی اوس ډوب ول خوخي صرف زمانہ متاثر کیږي چې بادشاہ سواری نو بس به خو نه دی پښر کول پکار هغه خپل ځین کې سوچ کړي علمگیر بادشاہ کدا سی ویل نو داسې به کم او کنه وکړه نو داسې شل وکم هغه اس نه او کې جواب ورکونه نه کې بس وی خندل نو دا خندام ډیر لوی چیز دی ډیر لوی حکمت یې پدې کې نو لک سات پس ورته علمگیر بادشاہ وي لکه ډوب دې کم کنه جواب راکا او داود خندل ولی وي جو می خندل پدې باندې چې اوریدلم دي چې علمگیر بادشاہ ډیر لوی سړی دی او هغه چې چا په سر باندې لاس کی دي نو هغه نه خرابېږي نو زما خو دوانه لاسونه ستا په لاس کې وزه بسنګ خراب شوي وي بس دا یو خبره وکړه لګور یو صفات خبره وی علمگیر بادشاہ خو چې چا په سرم لاس کی دي دا غم مزي وي او چې تا ماته لزتا ډوبو منو مال خندار اله چې زما لاسونه به د بادشاہ په لاس کې وزه به خرابېږم دا کې دی نشي هغه اعتماد تو قتل او هغه خیرتوب ته قتل او هغه نواب جوړ نو په مسلمانانو باندې عزتمند دي سره د الله رب العزت لاس ته یعنی د الله مدد دی ید الله علی الجماعه په جماعت باندې اتفاق کوونکو خلکو باندې د الله رب العزت لاس او د لاس د مراد د مدد د الله مدد سره وي نو چې کوم ځکه انسان یو کار کوي نو په الله باندې مکمل اعتماد کول پکار دي چې ان شاء الله زما په الله اعتماد دی او الله به ما د مخلوق لاسونو ته نه غورځي نو چې کوم انسان کې دومره کانفیډنس وي او داسې حوصله وي پکې او مضبوط عزایم لري دغه انسان کامیابی تاسو ګورئ د پدې بعضی کسان موږ ته زما د بچي وران دی دغه وران بچي آینده زمانہ کې یو لوی سړی جوړیږي دغه شجاعت وي دغه بهادری وي د هر خبرې ته مخ کېږي دغه دا صفاتونه چې مخ کېږي دغه نور ډیریږي غټیږي مضبوط کیږي او سبا د نه لوی سړی جوړیږي او کنا دا به همت وینو داسې کسان شته موږ د ټلیفونونو کې عزتمندو لوی لوی الکان دي وي موږ د شا په مخ کې خبره نشو کولای نو د دې وجه نه عزتمندو د خپل بچو همت تیزوي او چتوي اکثر ماشومان موږ او تاسو په خپل باندې د اغوي هغه همت کمو زمونږ زوی مثلا په کور کې داسې سغټ شانکارو کی بس موږ له همت گزار او موږ ورته وي مړه دې سر ته دې ګور او دې کارونو ته دې ګور نو تاسو نه دي کول پکار د خپل بچو حوصله افزایی کول پکار دي
دا شان کوم تاسو سره نوکران دي د هغوی حوصله افزایي کول پکار دي. نو عجیبه واقعات علماء کرامو لیکلي دي او مختلف حوالې سره. د عبدالله ابن مبارک رحمت الله علیه په واقعاتو کې لیکلي دي چې دا یو د امی سړي زوی و، خو هغه امی کې یو عجیبه صفات و د دې د وجې نه الله رب العزت د په زوی کې هغه صفات پیدا کړه او اوچته کړه. د کې د په پلار کې دا صفات و چې دا آرام خور نه و، حرام یې نه خوړل. او بعض عزتمند لوی لوی حاجیان دي او لوی لوی تبلیغ والا دي او دا شان چې کوم د عزتمندو مولیان دي بعض، او هغوی کاروبارونه د حرامو دي، حرام کاروبار. او خلکو کې یو عجیبه وبا راوتې ده. موږ نه خلک تپوس کوي چې دا کاروبار جایز دی که ناجایز دی، موږ ورته وایو دا ناجایز دی. بیا تپوس کوي وایي چې ناجایز دی که حرام دی، بیا موږ ورته وایو ناجایز هم دی حرام هم دی. بیا وایي نه چې ښه دا راته ووایه چې حرام دی که سود دی. نو موږ ورته وایو سود خو نه دی، وایي ښه بس دا صحیح ده. بیا مطلب دا دی چې په اسلام کې صرف د دې یو ګناه نه ځان ساتل دي چې هغه سود دی، نو باقي کول دي. مطلب د ده دی. دا ډېره غلطه خبره. څنګه چې سود حرام دی، وینه خرڅول هم حرام دي. او سبا یو سړی وایي چې مړه وینه خرڅول خو هسې سود نه دی، زه مړه خیر دی خرڅوی. شراب څښل هم حرام دي او سود هم حرام دی. سبا یو سړی وایي مړه شرابو کې خو سود خو نشته دی، نو کوې که نه. زما غیر عزتمندو صرف خلک د سود نه ځان ساتي. اگر چې سود هم ډېر خلک ځان نه ساتي، خو چې کمی ساتي نو هغه صرف د سود نه ساتي. دا یاد لرئ، بعضې عام بیوعات دي، جایز کاروبارونه دي، خو هغه چې انسان په غلط او غیر شرعي طریقې سره وکړي هغه د سود په شان باندې حرامي. حرام نه بله غټه مرتبه نشته، سود هم حرام دی. نو دا ځان له دوکه ورکوي. نو عبدالله ابن مبارک پلار حرام خور نه و. او عزتمندو د دعا د قبلېدلو دپاره علماو دوه څیزونه لیکلي چې دا ډېر کارآمد دي. چې کوم انسان وایي زما دعا دې قبلېږي به دوه کارونه کوي: صدق مقال، اکل حلال، رښتیا ویل، او دغه رنګ عزتمندو حرام او حلال مال خوراک. حدیث کې راځي یو سړی ډېر الله ته جاړي او ډېر په سلګو باندې الله ته جاړي، خو الله رب العزت داغه دعا نه قبلوي. ولې؟ وایي مأکله و مشربه، د خوراک سکاک او دا ټول څیزونه حرام دي. الله وایي د دعا نه قبلوي، د دې جړان الله نه متاثره کیږي. بهرحال عبدالله ابن مبارک، د عبدالله ابن مبارک د پلار مبارک نوم یو سړي سره، یو گورنر سره یا یو سرکاري سړي سره د انارو په باغ کې چوکیدارو. چوکیدار یو عام کسی، چوکیدار د ټول نه کمه مرتبه کې شمارل کېږي هغه زمانه کې، اوسم زمانه کې. نو دا یو چوکیدارو. نو چې چوکیدارو یو ځل د دې بادشاہ یا دغه سرکاري ملازم د هغه میلمانه راغله. نو د بادشاهانو میلمانم د بادشاهانو په شاني، د گورنرانو میلمانم د هغوی په شاني. نو دا دی مبارک غلام ته وایي چې ورشه د انار راوړه او د هغې لږ رس وباسه، جوس وباسه. ویل ډېره ښه. هغه لاړې انار یې راوړو چې جوس یې وویستلو، هغه تروش وختو. د دې ماشومانو په کتابونو کې هم دا واقعات لیکلي. نو هغه بادشاه یا هغه مشر ډېر زیات خفه شو چې ګوره د زما د میلمنو مخکې زما تذلیل وکړو. ویې شرمولم میلمنو، دومره مې باغونه دي او تروش شربت هم په دې وڅکلو. نو بیا ورته وایي زه ورشه د بل طرف نه انار راوړه. بل طرف نه راوړو، هغه هم تروش وختل. د بل طرف نه راوړو، درېیمه پېر هغه هم تروش وختل. نو دا سړی ډېر زیات خفه شو، دی مبارک ته ډېر زیات غوسه شو. ویل ګوره مبارک ماما، ستا 12 کاله وشو چې په دې پټي کې او په دې باغ کې کار کې، او 12 کالو کې اوسه پورې تا دا ونه پېژندل چې خوږ او تروش انار څنګه. یو کال سړی د انارو کارو کې پته ورته لګېږي چې هلکه دا بېدانه ده او دا کابلی دی او دا د پلانیزي دی انار دی، او تا 12 کاله وشو اوسه پورې انار نه پېژني. سړی ډېر خبرې ورته وکړلې. نو دا ورته وایي زه درته یو خبر وکړم. ویل وکړه. میلمانه هم ناست
وی جی وی ما په 12 کالو کې وشو، په 12 کالو کې ما ستا د باغ د انارو نه یو دانه انار هم نه دی سکلی، ما صرف چوکیداری کړی. حیران شو هغه میلمانه مرته حیران دي، مالک مرته حیران دي، ځکه چې داسې دانه نیمه چې را پرېوځي هغې خو اجازت وي، او کم سړی چې کوم ځای کې چوکیداري او هغه څیز نه عموما خوراک کولی شي د خلکو اجازت وي د دې څیزونو. لکه ستا دکان کې ستا نوکر کار کوي، کاوه تورې خوسکي که نه، په خپل هم ځان نه کاوی کاوه راوړه، مالک ورته څه نه وایي، د خیر دی دا څیزونه پکې. او علماو لیکلي که کوم باغ ته مثلا سپی نه یې ساتلی، چوکیداري ورته نه یې لګولې، بونډري ورته نه ده جوړه کړې، او تار یې ورته نه دی لګولی، کنډه تار، نو که هغې نه چې کوم څیز را پرېوځي د لارې لاره هم خوړی شي بیا، خو که دا څیزونه ورته وي نو بیا یې نه شي خوړی. نو ته تا عجیبه سړی په 12 کالو کې تا ته یو انار دانه نه ده سکلې. نو چې سکلې مې نه ده نو زه بس تروش او خوږ څه وپېژنم چې کوم خوږ او کوم دا خو چې انسان څه وخوري راوخوري پته ورته لګي. سړی ډېر متاثره شو، هغه د ملګري میلمانه هم په ځای پاتې شو. دا بادشاه یا دا مشر ورته وایي وی مبارکه زه تا ته یو ډیمانډ دنه کومه او یو فرمایش کومه. هغه وایي چې وایه زه خو ستا غلام یم، وی زما یو لور ده او هغه په نکاح کې قبوله کا. اوس خبره د څه شروع کوم ځای ته لاړه، هغه ورته ویل چې زه غریب سړی یم او د بادشاه لور به څوک ساتي، او د هغې دپاره هغسې کور جوړول، خوراک څښاکونه. هغه ویل نه زما لور ډېره عاجزه لور ده او حافظه د قرآن ده، او هغه ماته وایي چې ماله به ایمانداره سړی کې، مالداره سړی نه ایمانداره. او رحمان بابا وی ما مالدار سړی ایماندار لیدلی نه دی. بهرحال دا خو رحمان بابا خبره ده، نور دی هر یو سړی خپل ځان ته وګوري. او ما غریب سړی هوښیار لیدلی نه دی، لکه غریب خلک هوښیارانو کې نه شماري. نو بهرحال دا ورته وی دا ټول باغ هم ستا شو او فلانې کور هم ستا شو، خو زما لور قبوله کا. نو عزتمندو غریب سړی د بادشاه لور یې وله ورکړه. دا وادي وشو چې وادي وشو نو په یو شپه هم کور ته لاندړی، په دویم هم لاندړی، په دریم هم لاندړی، 40 شپې کور ته لاندړی. داسې عجیبه عجیبه کارونه بعضو خلکو کړي که نه، 40 شپې. او چې د غریب سړی هغه د بادشاه او یا د گورنر لور په نکاح کې ورکړي نو هغه خو 3 میاشتې وروړی جړاګان ګډوي او داسې ټوکونه وایي، حیراني خبر نه که نه فلاني ځای کې زما رشته شوې ده او کور یې م راپسې لیکلی، باغ یې م راپسې لیکلی. هغه د سړي بچی 40 شپې کور ته لاندړی. او داسې ښځه عزتمندو چې ته 40 شپې د واده شپې کې لاړ نه شي او تا نه د پلار کور ته ونه تښتي، دا څومره عجیبه خبره ده. دا خو اوس عزتمندو عجیبه مسایل موږ له راځي. بعضې جینکۍ د خاوند د لږ شان بیماري ده، خو وروره کمزوره دنیا ده، مسالېدار هغه دي، دا هلکان دي ټول عمر یې ګډ وډ کارونه کړي دي او دا شان حالات خراب دي. بس هلک هلته کله ناکله پنچر شي نو بس هغه ښځې خلکو ته وایي چې زما خاوند خو پنچري دی یا پنچر دی، بس هغه سار چې کوم دی وروره پانسي کړي، ځان یې پانسي کړي. نو دا ښځه ګوره پلار ته شکایت نه کوي چې دا څنګه کس دی راله کړی، یو دی راله چوکیدار وکړو، بل 40 شپې وشو کور کې ښکاري نه، زه د چا له راوستیم. 40 شپې پس دا کور ته لاړې، ښځې سره میلاو شو. نو ښځې ته وایي چې خفه خو نه یې؟ هغه وایي نه ولې به خفه یم، ته خو زما خاوند دی. وایي زه 40 شپې نه م راغلی، وایي هو ما سره خو غم و، خو زه درنه تپوس کوم چې خیر خو که نه؟ هغه وایي خیر و. وایي نه آخر څه چل شوي چې ته نه راتلې؟ ګوره زه د بادشاه لور یم او داسې په نیمه ژبه یې دله در کړم، نو اخر ما نه څه قصور شوی چې ته نه راتلې؟ وایي خبره درته صفا وکړم. وی بالکل یې صفا راته وکړه، ته مې په دې صفا او په دې ایماندارۍ باندې کړې، ایماندار سړی دروغ نه وی. ویل صفا خبره دا ده چې ستا پلار بادشاه دی، گورنر دی، او هغه له خلک ډېرې زیاتې ډالۍ او خوراکونه او قسم قسم څیزونه راوړي. او زمونږ د شریعت مسله ده چې کوم سړی وزیر اعلی، وزیر اعظم شي یا جج شي یا کونسلر شي او یا ناظم شي او خلکو له ډالۍ راوړي نو دا رشوت دی. مخکې ولې راوړي؟ د دا سر مخکې د دې نه اوس د دې سر کې څه خوروا پیدا شوه چې ټول اوس دا څیزونه راوړي. ها که چا ورسره مخکې نه تعلقات دي د ورکولو راورکولو هغه ول راوړی شي، هغه اخیستی شي. خو چې د چا ورسره تعلقات نه یو څیز ول راوړي، مطلب دا دی چې مخکې پې بیا څه غلط کار کوي، حرام کار به پې کوي. وایي جي هغه ډالۍ خو م یاده وه که نه، بیا پې څه کار کوي. نو تا به هغې نه خوراکونه کړي. او روایتو کې راځي چې کم بنده حرام خوراک وکړي نو 40 ورځو پورې د ده په بدن کې دا اثرات موجود شي.
ما به ویل چې اصل خو څنګه موجود دی ابل یو ډاکټر تل یو مال ته یو مریض هغه مریض ته ویلي بچیا هغه دې چې ډیره لګه چینی خورم د شوګر بیمارو وای د شوګر چې یو دانه د چینی دا یو وړه دانه نه چې دا اخري وای سلوي خورزو پوری په وینه کې د دې اثر موجود دي ما ته دا خبر را یاد شو چې روحاني اثرات هم د قشان موجود دي خو شوګر زمون بدن خرابوي نو موږ ته پرهیز کوو او ګناه بظاهر موږ بدن خرابېږي هم د ګناه د وجې نه خو موږ تخکاری نه موږ یو نه مړه بس داسې زه کمزوری شوی بهرحال نو هغه جینۍ خو په کار دا دی چې خفه شوی وی چې ښه یو دله بادشاه لور درکړه اوس لګې دی په پیل او شپه باندې ما ته د پلار قیسې کې د غیبتونه کې چې ستا پلار آرام خور دی اوس راته لا دا قیسې کې هغه ورته دا خو ډېره ښایسته مسله وکړه دا مسله ما ته نه وای معلوم کاش چې دا مسله مخکې ما ته معلوم وي ما به د پلار په کور کې خوراک هم نه کولې حالانکې د هغه خپل باغونه خو بیا هم بادشاهانو له دې خلکو له خلک ډالۍ او دا څیزونه ورکوي نو ښځه مو له الله دومره نیک عمله ورکړه الطیبون للطیبات پاکانو دپاره الله پاکان پیدا کړي یا د پاکانو رغبت پاکانو ته کي نو بیا الله رب العزت دې ښځې خاوند له دې مبارک ماما له چوکیدار له داسې یو زوی ورکو عبدالله نوم یې وله کېغوستو چې هغه ته ویلی کېږي امیر المؤمنین فی الحدیث عبدالله ابن المبارک په احادیثو کې بېتاج بادشاه او د امام بخاری او د دې لوی لوی خلکو استاد د عبدالله ابن مبارک جوړ شو یو ځلې بغداد کې یا په کومه علاقه کې خلک راجمع کړو او پرنجې وکړو دومره ډیره مجموعه ته راجمع شوي وه 3 ورځې بازارونه بند د ملاقات له خلک راتلو چې پرنجې وکړو الحمدلله وویل دوی ویل الحمدلله نور ویل یرحمک الله چې د بادشاه محل ته آواز ورسېدلو ټول خلک ویل که چېرته چا حمله وکړه فوج رالی وروسته یو کس رالی ویل چې دا فوج نه دی دا عبدالله ابن مبارک ته خلک راجمع شوي دي ښځه بادشاه ته وایي تم بادشاهي وایي اصل بادشاه دا دی چې د هغه په یو آواز باندې څومره خلک لبیک وایي نو بهرحال عزتمندو داسې عجیبه عجیبه واقعات د بزرګانو د عالمانو د نیک عملو خلکو تیر شوي الله رب العزت موږ او تاسو هم نیک عمله کړي او الله دې د نیکۍ محبت زموږ زړه کې پیدا کړي او الله دې د روژې د برکات زموږ په دې بدن کې تر بله روژه او تر قیامته پورې ایثار کړي او واچوي آمین یا رب العالمین اذان وکړه